ګرانو کتونکو نننۍ ورځ اهمیت چې نن څه یاد موږ ته راځي بله ده چې زمونږ نوی کول را روان هغوی په ذهنونو کې د خپل آرمي حوالې سره څه پراته دي څه ویل غواړي په دې باندې سره څو خبرې اترې کول غواړم بچي خپله پیژنګلو را سره وکړه یعنې تعارف را سره السلام علیکم زما نوم هارون دی او زما د والد صاحب نوم طارق جاوید دی. زه د ګړي شاه محمد نه راځم او کلاس 8 کې په هیرا پبلک سکول کې سبق وایم. پېښور ښه څه به وایې نن ورځ اهمیت حوالې سره څه وایې؟ په دې ورځ چې انډیا یو پایلټ و هغه زموږ ملک ته راوړېدلی دلته اپریشن کولو بیا زموږ آرمي فوج آرمي د هغې بھرپور طریقې سره هغه ونیولو بس هغې کې ګیر یې که نو بیا ورسه څه وکړل بس بیا دلته ورخه استقبال هم وکړو بیا پرې خپل ملک ته د داسې جمله درته یاده راغله درته څه خبره یاده ده دا راته ووایه چې خو چېرې دا انډیا وی نو آیا داسې استقبال به یې کړو زموږ د فوجي د خپل فوج حوالې سره څه وی بس زموږ فوج خو ډېر ښه فوج دی او ډېر مضبوط فوج دی د دنیا په خوښ دې دي خوښ ځې به فوج ته موقع میلو شوه انشاءالله څه به وایې بچي ته خپله پېژنګلو وکړه زما نوم سلمان دی او زه ناګومان تر تعلق ساتم او کلاس 8 کې هیرا پبلک سکول کې سبق وایم. څه وی نن ورځ حوالې سره په نن ورځ باندې د انډیا یو جاسوس زموږ ملک ته راوړېدلی هغه چې زموږ آرمي والا ګیر کړی او ښه استقبال یې والا کړی د خپل آرمي حوالې سره څه وایې د خپل آرمي والا سره ډېره زیاته مینه کوم او زه دا غواړم چې زه آرمي والا جوړ شم. زموږ فوج بهادر دی که نه دی بهادر دی. بچي ته خپله پېژنګلو وکړه زما نوم سهل دی زما پلار نوم محمد وصال دی زه هیرا پبلک سکول کې کلاس 4 کې تعلیم کوم. څه وی د نن ورځ حوالې سره بچي نن 27 فروری ده په نن ورځ زموږ ملک ته یو جاسوس د انډیا راوښتی او زمونږ ملک آرمي والا ډېر استقبال وکړو او د هغې ډېر ښه طریقې سره د خپل فوج حوالې سره څه وی بچي زه هم دا ویم چې خپل ملک فوج سره ډېره مینه وکړو او زه هم دا غواړم چې زه هم خپل فوج کې شم فوج کې لاړ شي چې مخکې غټ شي فوج کې لاړ شي. ګرانو کتونکو په دغه سکولونو کې دغه نوي کول ته د دې ورځو د اهمیت نه د افادیت نه د داسې موقعو چې په دې ملک کې څه کېږي استاد له پکار دی چې په دې موسر لږې خبرې ترې کوي دا نوي کول وي په بل طرف ته روان دی نو ولې په بل طرف ته نه ځي چې استاد ته یې علم نه وي نو ماشوم ته به څه علم شي نو په دې باندې ډېر کار کول پکار دي. نن سبا په بعضې سکولونو کې نظریې جوړېږي او بل دشمنه سوچ چې کوم دی نو د هغوی په ذهنونو کې اچولې کېږي دغه ماشومان دغه وایي خو چېرې موږ لوی شو تعلیم مو وکړو نو موږ به خپل فوج ته ځو او د هغې په ذریعه به د خپل ملک چې کوم دی نو خدمت کوو او نن ورځ ورته یاده ده چې یاره نن یو پایلټ یو جاسوس چې کوم دی پاکستان ته راغلی او هغه پاکستان فوجي ښه والخانه استقبال کړو بیا انډیا له ورکړو.